د اشنغر او بیا په خصوصي توګه د شمالي اشنغر درنو پښتنو سپینګیرو مشرانو همزول ورونو ګلالو بچو زه چې په دې خپل کم عمر کې یا زه په دې کم عمره کې د خپل شلو کالو جدوجہد کې د دې شمالي اشنغر هر قسم روپ منګ لیدلی دی خدا درته نن زه ایماني ویم چې افرین شه په ګل باچا جي صاحب شه او په تاسو ټولو چې نن د شمالي اشنغر کم ماحول دی دا ما په شلو کالو کې نه دی لیدلی او انشاءالله د الیکشن ګټه پهلات هر سړی دی له ولاړ دی چې ګټي پې او کوشش به کوو چې ګټو پې خو زما مقصد او مرام زما د پاره حاجي صاحب او تاسو ټول نن نه کامیاب یې مالم چې کومه پارټي جوړه کړه دا پارټي ما چېرته شمالي اشنغر کې نه وه لیدلې په دې شکل ګرانو وروڼو تاسو ډېر انتظار وکړو زه معذرت کوم د الیکشن ماحول یي تړلي پروګرامونه یي ستاسو په انتظار زه خفه یم خو بیا هم ستاسو د مینې ستاسو د غیرت ستاسو دا پښتو ګرانو وروڼو نن کو میدان سجاو دی زمانه مخکې خبرې وشوې زه د وخت د کمي په وجې په ډېر تفصیل ته نه ځم زه تش پښتنو ته وایم چې پښتنو د نن دروازې دپاره زموږ دا دوه میلمانه چې زموږ د ملکنډ د هغې غرونو نه راغلي د افسر افغان په شکل کې او زموږ درور د بنیری صاحب په شکل کې منیر بنیری په شکل کې پښتنو هغې چې په خپل انداز په خپله طریقه په خپل سوچ کم وکالت د قام وکړه نن ستاسو مخامخ زما په خیال چې د هغې د پاسه کو زه نورې تفصیلي خبرې کوم نو هغه به ځای ونه نیسي ځکه چې پښتون په خبره پیږي او بیا د شعر په ژبه خو د شمالي اشنغر پښتانه چې دا موږ فخریه وایو چې په دې اشنغر کې کو د ټولو نه زیات تعلیم یافته شعور یافته یا په جمهوریت پوهه لري نو هغه الحمدلله زموږ د دې شمالي اشنغر دا پښتانه دي چې هغې دا پوهه لري دلته باقاعده نن هم داسې کلي شته چې هر مازدیګر پکې جمهوري ډایلاګونه کېږي چې دا به زما په خیال په پښتونخوا کې یو ځای کې هم نه خو زموږ شمالي اشنغر نن هم هغه کلتور لري نن هم هغه تاریخ لري ګرانو پښتنو تاسو که ووټ ورکوئ تاسو ووټ په سوچ ورکئ په فکر یې ورکئ موږ دا نه وایو چې موږ لی راکئ تاسو ووټ په سوچ او په فکر ورکئ کو چرې دا ووټ دا جمهوریت ستاسو را روان د 5 کالو د بچو خدمت دی کو چرې دا ووټ ستاسو را روان د 5 کالو د دې خاورې خدمت دی کو تاسو دا ګڼئ چې د دې ستاسو د لارې کوڅې ستاسو د ټرانسفارمر ستاسو د تاڼې تحصیل مسلې په دعا حل کیږي نو لاړ شئ ملا صاحب له ووټ ورکړئ ملا صاحب درته دوا کولی شي نور د هغې د پاسه هغه هېڅ نشي کولی تاسو له کو تاسو نظریه پیژنئ او نظریه څه شیز دی نظریه چې په دې دور کې واحد عوامي نیشنل پارټي یو فکر لري
یو سوچ لري د خپلو مشرانو هغه کردار چې هغه قام ته ځلندی او هغه نظریه بنیاد چې په دوو نقطو کې پروت دی چې یو د تاریخ د سلو کالو نقطه چې یو خوا زورور اول د انګریز په شکل کې د ټوپک په زور د کوتک په زور د توپې په زور د بم په زور بیا تر دې وخت پورې په بل شکل کې د هغه دا خیال دی چې حکمت حکومت طاقت دا به ما سره وي باچا خان او د هغه نظریه دغه طاقت نه مني باچا خان او د هغه نظریه د ټوپک طاقت نه مني د کوتک طاقت نه مني یو طاقت مني هغه د عوامو طاقت دی دا نظریه ده چې تر مرګه به د عوامو په طاقت لګیا وي ګرانو وروڼو اختیار څه شیز دی وسایل څه شیز دی په دې خبره ځان پوه کړئ پښتونخوا خاوره د خپل ضرورت دوه چنده بجلی جوړوي پښتونخوا خاوره 6,000 میگاواټ بجلی جوړوي د اوبو بجلی جوړو ارزان ترینه بجلی جوړو پښتونخوا ته ضرورت 3,000 میگاواټ ته د خپل ضرورت دوه چنده بجلی جوړو بیا هم په تیرو کې ژوند کوو دا وسایل دی او دا په اختیار دی د پاکستان په حصه کې 40% ګیس د پښتونخوا د خاورې نه ایجاد الټا پښتونخوا ته د پاکستان د حصے 15% ګیس ملاوي په پنجاب کې 4% ګیس دریافت او پنجاب ته 50% ګیس ملاوي زما ګورګورو کلی کې ګیس راوته دي باغ کلی کې زما استاد میندو خويند دړې بلې او په پورته پنجاب ته تللی دي پنجاب کې په کارخانه بلېږي زما خاوره تیل لري چې په دې وخت کې 15 کویان په پښتونخوا کې انډر اپریشن دي هغه باندې کار روان دي تیل تر اخر کېږي او داسې د دنیا بلا کویان بند پراته دي زما غرونه نایاب کانی لري لکه زمرد لکه د باجوړ نیپرایټ چې پښتنو یو ټرک په 12 کروڑ روپے خرڅېږي او په یو ټرک کې به یا 2 ګټې راځي یا 3 ګټې به راځي زما د ممندو غرونه چې باغې کې مختلف کاڼي چې یو پکې سپین کاڼي راوځي چې هغه په مکه او مدینه کې لګېدلې دی او د دغه سپین کاڼي خصوصیت دا دی چې په د نور هر څونه لګي دی ګرمېږي نه دی به یخ پروت وي زما خاوره مالامال د الله نازولې قدرتی په قدرتونو ناز د خاورې لاندې مې خزانې پرتې دي خو د خاورې د پاسه زما د بچي ژوند ته وګورې زما بچی خپې بلخپې دی زما بچی لغړ دی زما بچی نار دی او زما بچی زچرم د خپل تن نه بچی نه یادو من ان شاء الله خپل بچی رو د قام بچی خپلو زه چې زما د بچی ذکر کوم زه د قام د بچی ذکر کوم زما اجرا بازار کندرات تی زما کورونه د تیارو ډک تی زما جماعتونه خراب پراته دي زما لارې کوڅې تباہ و برباد دي زما د بچی د سکول نظام نشته
زما د بچي دپاره د صحت نظام نشته. ګرانو وروڼو دا هغه وسایل دي. سوچ وکړئ خپل وسایل خپلوئ، خپله تیره رڼا کوئ، خپل بچي له مستقبل ښه کوئ، دا اختیار خپلوئ، دا خپل بجلی، خپل ګیس، خپل تیل، خپل کاڼي، خپل د وزیرستان چلګوزي لکه هغه شیزونه د پښتنو چې سوچ هم نشو کولی، خو مشري پې دا اغیار ده، خامار پې ناست دی. آیا د دې خزانې د دې خامار غم کوئ او که نه خپلو بچو ته به ګورئ همدغسې په دې لږو نارو کې به ژوند کوئ او خامار به ستاسو په خزانو باندې مزې کوي. فیصله ستاسو ده. که چېرې خپلې لارې کوڅې، خپل کلي، خپل حجرې، خپل سکولونه، جوماتونه د انتها پسندۍ نه ساتئ. په خپلو کلو، په خپلو علاقو کې امن غواړئ. د خپلو بچو، د خپلو پلارانو دپاره، د خپلو میندو خویندو دپاره امن غواړئ. نو بیا هم ستاسو د حق، هم ستاسو د اختیار، هم ستاسو د وسایلو، هم ستاسو د امن خبره واحد او واحد د ټولو پښتنو دپاره دا یو پیغام دی چې په دې سیمې ستاسو دا خبره، ستاسو دا وکالت واحد او واحد د باچا خان او د خدای خدمتګارو نظریه کوي. د سره تیر خپل سینې ازرو، خپل سر ازرو، د ځانونو نظرانه به کوو، خو د خپل قام د حق دپاره، د خپل قام د اختیار دپاره، د خپل قام د وسایلو دپاره، د خپل خودمختارۍ دپاره، د خپل بچي د روښانه مستقبل دپاره او د خپل خاورې د امن دپاره انشاءالله د خپل قام مخې ته به ډال جوړېږو، د ځانونو نظرانه به کوو، خو قام به هغې نظریو ته انشاءالله نه مخامخ کوو. ښه په غیرت راپاسئ پښتنو، ښه په غیرت راپاسئ، ښه په پښتو راپاسئ، ښه په وقار راپاسئ. په اتم تاریخ دا لارې کوڅې ډکې کړئ، په اتم تاریخ روضې بکسې ډکې کړئ، په اتم تاریخ د لاټین نه دا بکسې داسې ډکې کړئ چې نه بیا پیریان لاره روغ کیږي، نه ماماګان لاره روغ کیږي او نه خلایي مخلوق لاره روغ کیږي چې ستاسو د هغې بکسو مقابلې دې وکړي. زه ګرانو وروڼو یو وارې بیا په دې عذر چې د الیکشن ماحول و تاسو انتظار وکړو او زه په دې هم پوه یم چې تاسو ډېر وخت تېر کړ، نور دا ماحول راغونډول غواړي. پښتنو الحمدلله زمونږ دا کیمپین ډېر پر امنه طریقې سره وشو. الحمدلله زمونږ کیمپین ډېر په خوشرنګۍ وشو. ما پرون هم دا خبره وکړه خپل کلي کې د ډېرو خلکو دا ارمانو چې زه به د الیکشن کې نه راوځم، د ډېرو خلکو دا خواهش و چې عمل به په دې الیکشن کې نه راوځي، دړاکې راکړې، دمکیانې راکړې، کوشش یې وکړو. خدا مې ورته پیغام دی چې جمدی یم، بار بار ویم چې مرګ یو ځل راځي، په دویم ځل چا مرګ نه دی لیدلی، په دویم ځل مرګ شته نه. دا د الله لوز دی چې مرګ یو ځل دی او په طور د یو مؤمن مسلمان هغې مرګ ته تیار یو انشاءالله. په غیرت به مرو، د قام ترمنځ به مرو، په بغیرتۍ به انشاءالله نه مرو.
زه په دې تمه او په دې امید چې د شمالي اشنغر پښتانه به زما هغه یو دوران کم چې د شمالي اشنغر عوامي نیشنل پارټۍ سره ودرېدل او د تنګي د تیمور خان په شکل کې ممبر راکړ الحمدلله 6 ارب روپے عوامي نیشنل پارټۍ په دې حلقه کې لګولې دي په دې تمه او په دې امید چې انشاءالله خپل غیرت او خپله پښتو به کوې خپل ممبران به کامیابوې انشاءالله تاسو ماله ممبر راکې بیا اوزار ځای کې ویم چې زه د ولی خان بابا نوسیم د حق غوښتو چل ماله راځي کو دغلته هر څوک ناست دي کو هغه هر څنګه وي کو هغه شیني کو توري کو سپیني کو سوري خو چې دوی سترګې دوی غوږونه یو یې پوز او یو یې خولي نو دا چل زمونږ زده دی چې د خپل قام حق به ترې راوړو او خپل قام ته به پخپو کې انشاءالله غورځو او کو انشاءالله د شمالي اشنغر دپاره ما سره یو تحفه ده کو انشاءالله د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت په پښتونخوا جوړ شو ما هغه ورځ بندني کې هم دا خبره کړې ده زه نن دلته په دا 2 کلي کې بیا دوراوم بطور د وعدې درته دوراوم چې انشاءالله کو د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت جوړ شو نو په ارچن کې به اسلامیه کالج یونیورسټي سټیټ آف د آرټ یونیورسټي په دې ارچن کې جوړیږي او پښتانه به راځي چې د چا تمه هم نه وه ارچن ته به انشاءالله پښتانه راځي او تعلیم اعلی تعلیم به انشاءالله حاصلوي زه ګران ورونو په دې موقع په خصوصي توګه شکریه ادا کوم د خپل رور د یو قامي اتل د یو ستوري بلکې دواړه ستوري دي الحمدلله تلان دي جمدیه تلان دي او من قام د باچا خان بابا په فکر روان من دا زده کړه ده چې انشاءالله من به د خپلو اتلانو عزت او ستاینه په ژوندونو کوو نو زه د دواړو اتلانو د افسر افغان او د منیر بنیري رور مشکور یم چې شمالي اشنغر ته رالل او زموږ د جلسې له او د پروګرام له رونق راوړه زه مشکور یم د ټولو ملګرو د تنظیم د ملګرو د تنګي او د شمالي اشنغر د ټولو مشرانو زه مشکور یم د عرفان علم رور مشکور یم د ګل باچا جي صاحب مشکور یم د پی ایس ایف د ملګرو مشکور یم د سالارانو صاحبانو مشکور یم د ملګري استادانو مشکور یم د ملګري لیکوالانو مشکور یم د میډیا د ملګرو په خصوصي توګه شکریه ادا کوم د پولیس والو لاس ورله وپړقوئ داد ورله ورکې او داسې لاس ورله وپړقوئ چې هغوی پې فخر حاصل کړي دا زموږ د پښتونخوا دا پښتانه پولیس واله دي چې د دې په وجه زموږ دا جرګې پرم نه کېږي وی پښتونه د پښتو پښتون نشان چې وي جم دی پښتونه د پښتو پښتون نشان چې وي جم دی تر څو چې دا دنیا وي باچا خان به وي جم دی ډېره مهرباني والسلام